الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دا یو سوال اکثر مرګري د غلط فهمۍ د وجنا بار بار کوي چې د جمعې د مانځنه مخکې چې کم څلور رکعاته سنت دي آیا دا د حضور صلی الله علیه وسلم نه د صحابه رضوان الله علیهم اجمعین او تابعین رحمهم الله نه ثابت دي که ثابت نه دي؟ ځکه مونږ اورېدلې دي چې دا سنت کم چې د جمعې نه مخکې مونږ څلور رکعاته کوو دا د حضور صلی الله علیه وسلم او صحابو نه بالکل ثابت نه دي. د دې خبرې جواب دا دی او په دې مسله باندې ځان خپه وضاحت سره پویول پکار دي. د جمعې د مانځنه مخکې چې کم څلور رکعاته سنت دي دا د حضور صلی الله علیه وسلم نه هم ثابت دي، د صحابه او تابعین نه هم ثابت دي. لکه په سنن ابن ماجه کې یو روایت دی عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة 4 لا يفصل في شيء منهن. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه د حضور صلی الله علیه وسلم په باره کې نقل کوي چې حضور صلی الله علیه وسلم با د جمعې د مانځنه مخکې څلور رکعاته سنت په یو سلام سره کوله. یعنی داسې نه چې 2 رکعاته به وکړه سلام به وګرځو دا غي نه پس به بیا 2 رکعاته کوله، نه بلکې حضور صلی الله علیه وسلم با د جمعې د مانځنه مخکې څلور رکعاته سنت په یو سلام سره کوله. دا سنن ابن ماجه کی روایت موجود دی کمزی کی چی د سنتو د جمعې د سنتو او دغه شان د ماسپخین د سنتو تذکرہ ده. دغه شان طحاوی شریف د عبد الله بن عمر رضی الله عنه عمل نقل کړی دی عن عبد الله بن عمر انه كان يصلي قبل الجمعه 4 لا يفصل بينهن بسلام. عبد الله بن عمر رضی الله عنه با د جمعې د مانځنه مخکې په یو سلام سره څلور رکعاته سنت کوله. دغه شان ترمذی شریف کې د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عمل نقل کړی دی عن ابن مسعود رضی الله عنه كان يصلي قبل الجمعه 4 وبعدها. ابن مسعود رضی الله عنه با د جمعې د مانځنه مخکې او د جمعې د مانځنه وروسته څلور رکعاته سنت کوله. دغه شان په تابعینو کې مشهور تابعی ابراهیم نخعی رحمت الله علیه د صحابه عمل نقل کړی دی. هغه فرمایي عن ابراهیم النخعی قال كانوا لا يفصلون بين 4 قبل الظهر بتسليم الا بالتشهد ولا 4 قبل الجمعه ولا 4 بعدها. ابراهیم نخعی رحمت الله علیه د صحابه رضوان الله علیهم اجمعین په باره کې فرمایي چې هغوی با د ماسپخین د مخکې څلور رکعاته سنت په یو سلام سره کوله. دغه شان د جمعې نه مخکې به څلور رکعاته په یو سلام سره کوله او دغه شان د جمعې نه بعد به څلور رکعاته سنت په یو سلام سره کوله. نو دا د حضور صلی الله علیه وسلم نه د صحابو نه او د تابعینو نه څومره دا مشهور بزرگان چې تیر شوي دي صحابه دي حضور صلی الله علیه وسلم دي تابعین دي دا غوی نه دا خبره ثابته ده. او د جمعې نه مخکې چې کم څلور رکعاته سنت دي دا هر مسلمان له کول پکار دي، دا پرې ښودل نه دي پکار او پس غلط فهمۍ کې پرېوتل نه دي پکار. دا سنت د حضور صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. او د امام شافعی رحمت الله علیه دغه شان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب هم دا دی چې د جمعې د مانځنه مخکې کم څلور رکعاته سنت دي دا به مسلمانان کوي. نو ټولو مسلمانانو له پکار دي چې د دې سنتو اهتمام وکړي او دا دي بغیر د څه عذر نه پرېږدي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.